الله الرحمن الرحیم د هاوس اف پرزیډنټ له طرفه زم عبدالغنی خان او بایولوژي کې نن ټاپک زمونږ د بایوډایورسټي او بایوډایورسټي نه مخکې لکوټه یو څو خبرې دغه انفارمیشن دي چې دا تاسو سره شیر کول غواړم. بایوډایورسټي نه مخکې دا خبره ده چې آیا غیر چاپیره تاسو چرته کې سوچ کړل تاسو نه څو قسمه ارګانیزم چې دغه اوسېږي او دغه ارګانیزم زیاتره ارګانیزم د یو بل نه چې دی هغه مختلفي په مختلفو خصوصیاتو سره د یو بل نه دغه ډیفرنټي سبب بیهیویر سره د یو بل نه ډیفرنټي سو فسایز کې سب شیپ کې سب نور بیهیویر سره سب ریپروډکشن په طریقې سره نه دغه ارګانیزم یو بل نه ډیفرنټي. نو آیا تاسو چرته کې دا سوچ کړی دی چې څو قسمه ارګانیزم دی په دنیا کې؟ اوس ساينټیست چې دی هغه باندې باندې ریسرچ کړلی او ډېر شي قسم ارګانیزم چې دی هغه ډیسکور کړی دي او دغه ارګانیزم کې هغه وس بیلیو ساتي یقین کوي چې په دنیا باندې دلته کې 2 میلیون ډیفرنٹ کایند اف ارګانیزمز دي. هغه وایي چې دا ارګانیزم چې دی نو دا وسوم لږ مقدار د دې ډیسکور شوی دی او نور ارګانیزم چې دی هغه به ډیسکور کیږي. اوس په پاکستان کې سونه قسمه دي پلانټس او قسمه دي انیمالز او قسمه دي. نو پاکستان کې 6000 قسمه چې دی هغه پلانټس دي او انیمالز چې دی هغه 23000 ټایپس دي 23000 قسمه دي. نو دغه شانتي کومګه سوچ وکړو نو د ساينټیسټو اندازه لګول اسټیمیټ لګول چې هغه وایي چې 40% د دنیا او اکانومي او 80% غریبانان چې د هغه خپل خوراک چې د هغه حاصلې د بایولوژیکل ریسورسز نه بایولوژیکل ریسورس چې د لیوینګ تھنګ سره چې کوم ریلیټډ لیوینګ تھنګ نه چې کوم خوراک حاصلې دغه ته بایولوژیکل ریسورسز ویل شي. وس بایوډایورسټي چې دا څه ته ویل کېږي؟ نو بایوډایورسټي د مختلف قسم ارګانیزم چې دا یو ځای اوسېږي دا یو بل ډیفرنٹ یو پام شکل کې په سایز کې په بیهیویر کې دا ټول یو بل ډیفرنٹ او دا په ایکو سیستم کې اوسېږي. نو دا په دې ځای کې بایوډایورسټي راغلي. بایوډایورسټي دا لفظ چې دا د گریک ژبې ټکی دی د دوو گریک ورډز نه راغلی دی. یو دی بایو دا بایو مطلب دی لایف او بل دی ډایورسټي. نو د ډایورسټي مطلب دی ویرایټیز. ویرایټیز ته وایي نو ویرایټیز چې دا قسمونه ته ویل شي. نو د بایوډایورسټي دا ټکی چې دی دا د گریک ژبې ټکی دی او دا د بایو نه راغلی او د ډایورسټي. د بایو مطلب دی لایف او د ډایورسټي مطلب دی ویرایټیز مطلب قسمونه. نو د دې ډیفینیشن وداسې شي چې د ویرایټي اف ارګانیزم پرزنٹ ان ډیفرنٹ ایکوسیستم د ارګانیزم مختلف ویرایټیان کم چې په مختلف ایکوسیستم کې موجود دي. اوس داسې موږ ویل شو چې ویرایټي اف ارګانیزم پرزنٹ آن د ارث ارګانیزم هغه ویرایټیز کم چې په ځمکه باندې موجود دي نو دغه تم بایوډایورسټي وته ویل شي. بایوډایورسټي د یو ایریا د یو ځای بایوډایورسټي چې دا بده کې لګوم دا بایوډایورسټي لګوم کې دی شي او سیوام کې دی شي لکه ریچ بایوډایورسټي هم کې دی شي او فور ډایورسټي بایوډایورسټي هم کې دی شي. نو دغه بایوډایورسټي د یو ایریا چې دی دا ډیپند کوي په یو څو فیکټر باندې او دا هغه فیکټر د وجې نه دا بایوډایورسټي چې دا سیوام کې دی شي په یو ځای کې او کم هم کې دی شي. اوس هغه فیکټر چې دی په هغې کې ټمپریچر دی الټیچیوډ دی سایل کمپوزیشن ایٹسیکټرا وغیرہ نور پکې هم دي. اوس دغه بایوډایورسټي چې دی دا به د فیکټرز باندې ډیپینډ کوي. دغه فیکټر د وجې نه دا بایوډایورسټي کم هم کېدی شي او سیوام کېدی شي. لکه مثال په طور باندې فار ایگزامپل ټراپیکل ریجن شو ټراپیکل ریجن دی او پولر ریجن دی. نو ټراپیکل ریجن چې دی بده کې بایوډایورسټي چې دا هغه ډېره زیاتې نه دی وجې نه دی ته ریچ بایوډایورسټي والے ویل کېږي چې دا ځای چې دا ریچ بایوډایورسټي دی بلې کې بایوډایورسټي چې دا هغه زیاته او پولر ریجن چې دی بلې کې بایوډایورسټي کم وي
نو کوم پکې ځکه چې بدی کې سپیشیز چې د هغه لیس سپیشیز د سپیشیز مقدار چې د هغه پکې کمی نو په ډایورسټي په ټراپیکل ریجن کې سیوایم د فیکټر د وجې نه دا یي چې په ټراپیکل ریجن کې دیوته هابیټیټ پرووایډ شوی ټمپریچر سویټیبل ټمپریچر وتا الټیټیوډ برابرۍ د سایل کمپوزیشن وته برابرۍ خوراک وته پرووایډ کیږي په اسانه سره د دې وجې نه په ټراپیکل ریجن کې با ډایورسټي چې دا غریچتا او پولر ریجن کې کم ده او پولر ریجن کې ځکه کم ده چې حالت کې ټمپریچر چې دی هغه ډیر زیات لوی خوراک وته په اسانه سره نه ملاويږي او دغه ټمپریچر هم ډیر زیات کمی نه دی وجه نه په ټراپیکل ریجن کې دغه بایوډایورسټي سیوا ده او په فولر ریجن کې چې دا هغه کم ده اوس بایوډایورسټي چې د ډیر زیات اهمیت ته په یو ځای کې او بایوډایورسټي په داسې اهمیت چې دا یو څو پوینټس دي چې دا کم چې په بوک کې راغلي دا به مونږ نن پکې ډیسکس کوو نو بایوډایورسټي چې د دې اولنې اهمیت خدا دې چې دا هیومن بینګ ته او نور انیمالز ته فود پرووایډ کوي وس دا خو ویرایټي والا فود پرووایډ کوي او دغه خو ویرایټي والا فود کې چې د فود کې چې بدی کې لایو سٹاک تی کراب شو پیس شو فارستري شو نو دا ټول قسم چې د دې نه ارګانیزم لکه څنګه چې مونږ مخکې وې چې 40% د وړ اکانومي او 80% غریبانان چې د ناغه د بایولوژیکل ریسورسز نه خپل خوراک حاصلای نو دغه شانتي هیومن بینګ چې د بایوډایورسټي څخه دا وتا خوراک او خو ویرایټي والا خوراک چې دا وتا پرووایډ کوي اوس بل امپورټنس چې د بایوډایورسټي هغه پروډکشن اف ډرګز دي ډرګ پروډکشن کې ډرګ تیاریږي مختلف قسمه میډیسن چې هغه تیاریږي د ډیزیز د لپاره او دغه بایوډایورسټي چې د اهم رول ادا کوي د هیومن او د انیمل په هیلث کې نو دغه لپاره لکه مثال په تور باندې اریترومایسین شو نیومایسین شو او سټریپټومایسین شو نو دغه قسم دوايان چې دغه حاصلېږي د فنجای نه حاصلېږي دغه د فنجای نه ډیرایو کیږي او بیا نور پینین شو او نور دوايان دي چې هغه بیا د زیات تر د میډیسنل پلانټس چې دغه د وجنه د ډرګ اصلي د ډرګ رغي هغه میډیسن چې هغه دغه نه تیاریږي نو هغه زیات تر دغه پلانټس نه چې هغه تیاریږي هغه پلانټس ته میډیسنل پلانټس وته ویل شي او هغه د زیات تر ډیزیز د لپاره دغه میډیسن استعماليږي بل چې هغه انډستریال بینیفټس دي نو انډستریال بینیفټس څنګه لري دا انډستریال د څنګه پیدا رسي نو په انډستریالو کې زیات تر انډستریال میټیریل چې کم زیات تر تیاریږي نه هغه د بایوډایورسټي په مدد سره تیاریږي لکه پاره کې کوریزنز دي کوریزن شو کا گمز شو کا فیفر شو کاغذ تیاریدل شو کا نور اډهیسیو شو دا تیاریدل شو نو دې ټول ل میټیریل پرووایډ کوي دا سو کو ته پرووایډ کوي دا وتا پلانټ پرووایډ کوي بل چې د هغه ریلیشن وذ ایکوسیستم دی نو د بایوډایورسټي د ایکوسیستم سره څه تعلق دی نو بایوډایورسټي چې دا اهم کمپوننت دی د ایکوسیستم په ایکوسیستم کې مختلف ارګانیزم چې د هغه د یو بل سره ریلیشن شو کوي نو بایوډایورسټي چې دغه ایکوسیستم بیلانس چې دا برقرار ساتي اوس کوي وړوکی سپیشیز او کلارجی خو په بایوډایورسټي کې د هر یو چې د خپل رول له نو دغه که یو سپیشیز مونږه د یو ځای نه لرکو نو دغه بایوډایورسټي چې دغه پروډکټیو چې د پروډکشن چې هغه بیا کم شي دا به لیس پروډکټیو شي نو د دې وجه نه که سپیشیز وړه ده او که غټه ده خو د هر یو سپیشیز چې دی په بایوډایورسټي کې خپل رول دی او په دغه بایوډایورسټي کې چې دی دغه ایکوسیستم کې چې دی د مختلف نیوټرینټ سایکل شو واټر سایکل شو نو دا برقرار ساتي بیا بل چې د سوشل بینیفټس دی نو سوشل بینیفټس سره معیشت ور څنګه دی نو دا بایوډایورسټي چې دا ریکرییشنل پلیسز چې دا هغه پرووایډ کوي او د سټډي او د ریسرچ د فارم ځای چې دا هغه پرووایډ کوي نو دا نن ټاپک زمونږه بایوډایورسټي او امید لرم چې تاسو په دې باندې ښه فویدلې او چا څه کوېسچن یا کمنټ په انباکس کې کولای شئ یا په واتس اپ ګروپ باندې موږ سره کولای شئ.